فرمای یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن ټول پورا په اسلام کې داخل شئ ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو خطوه دا د دوه قدمونو په منځ کې دی ځای ته ویل شي دلته د مراد د شیطان تابعداري ده یعنی چې کم سړی په اسلام کې نه داخليږي دا خو د شیطان تابعداري اسلام د الله د دین را لګل چې نور ټول دینونه په دې باندې منسوخ کړي دي ټول دینونه او ټول خپل طریقې الله پاک جل جلاله په اسلام کې کوم دی نو په بل طریقه باندې يهوديانو طریقې باندې استعمالوي دغه رنګي بعضي زمونږ ریواجونه د هندوانو دي دغه به نه استعمالوي بلکې خالص اسلام مدینه منوره کې یو کس وفات شو دغه لپاره قبر چې کوم دی وکنست حضور قبر الته قانون هم دا دی چې لکه د قبر سموده دغه خپل میاد د چې هغه وخت اوشن به بیا بل کس دفن کوي نو یو د عالم قبر و د بل عالم وفات شو دی وی راځه په د عالم په قبر کې به د عالم چې کوم دی کیدو نو دی چې کله د عالم وړو او د قبر تبع لري کړلې د عالم به دفن کو نو پای کې تازه چې کوم دی یو حسین زنانه پراته جنې پراته او دی چې ورته وکتل نو د شکل صورت نه د یورپی د ملکونو د زنانو په شان ښکارېدل نو دی وی یره دا خو اوس تازه چې خخ کړی نو مو خو نه د خخ کړی خدا شاه خخ کړه دلته کې دغه خو دینه مخکې عالم پروت په دغه دور کې یو کس ته فرانس نه راغلی د حج د پاره هغه چې وکتل خلک را جمع شوي دی چې وکتل وی کتل نو بس هغه چغې کړل خلکو په دې باندې څه چلو شو هغه شرط تک وسی چلو شو هغه دی جنې ته ما په خپل باندې د اسلام کلمه ویلې ده د ایمان او دا زما په لاس باندې مسلمان شوی ده او سلک ډیر کتابونه او دین دې ته ما خولې دي خدا په پټه مسلمان شوی په پټه مال راتله نو مسلمان شوله بیا په پټه مال راتله د کور د عیسایانو نه پټه د خپل رشتہ دارانو نو ما به اسلام خودلو په دغه دوران کې مړ شو نو مور او پلار ته خو پته نه وشي دا مسلمان شوی ده نو هغه د عیسایانو په مقبره کې خخ کړه او درې څلور ورځې شوي دي چې د عیسایانو په مقبره کې کوم دی خخ کړي نو دا دلته څنګه راورسېد نو خلکو وی چې یاره دا خو چې دا څنګه چل نو دې سړي ته وی چې ته کله د حج نه فارغ شي نو تاسو سره مونږ د دغه عالم چې دینه مخکې کوم عالم وفات شي وو په دغه قبر کې دغه قبر نو د هغه عالم وارثان به تاسو سره شي ته لړ شي د دې جنې د قبر به وګوري چې هغه کې څوک دي ځکه چې دا جنې خو د نیکو اعمالو د وجې نه او د اسلام د وجې نه دلته کې راورسېده خو دې کې چې عالم پروت هغه چېرته لاړو نو چې کله د سړی د حج نه فارغ شو د فرانسي مسلمان نو د سره د دې عالم د کورنۍ چې د دې عالم چې کوم وارثانو څه کسان ورسره شو دی لاړل فرانس وی چې کله هلته کې لاړلو نو هغې د دې جنې پلار ته دا کومه جنې چې دلته کې را رسېدلې وه د قبر ته نو د هغې پلار ته یې ووي چې دغه شان ستا هغه لور خو تا کوم ځای کې خښه کړو هغه ما خو خپله مقبره کې خښه کړو نو یې خو هلته چې کوم دی په مدینه منوره کې وه او خو هلته کې را رسېدلې ده راځه چې لږ شو وګورو چې دا قبر چې تا په کوم قبر کې خښه کړې ده چې دا جنۍ پکې موجوده ده او که نه ده نو بس دا د دې عالم هغه وارثان شو ورسره د هغه جنۍ هغه پلار شو ورسره دی لاړل او چې څنګه قبر نه ښځې لړې نو اکه عالم پکې پروت دی چې کله واپس لاړل ډېر خفه شو دا وارثان چې خدای پاک د جنې خو د نیکو اعمالو د وجې نه هلته راورسېده د مسلمانانو مقبرې ته خو دا عالم چې کوم دی لوی عالم و او د قرآن تلاوت پې کوو ډېر نیک سړی و دې څنګه چې کوم دی فرانس ته ورسېد او د عیسایانو مقبرې ته ورسېد په دې باندې دی حریان شو رالل علماء مشوره وکړه داسې کار وکړه د دې د ښځې نه تپوس وکړه زه د ډېرو خبرو بار معاشره کې پته نه لګي خپلې ښځې ته یې پته وي ځکه د ښځې نه شا پرده خو ني نو د ښځې نه یې وله تپوسونه په پرده کې وکړل چې لکه دا خو ډېر لوی عالم و دې څنګه هلته رسېدلی دی د عیسایانو مقبرې ته نو هغې وایي ده خو به تلاوت هم کوو دی خو تهجد ګزار هم او ده خو به ډېرې نیکۍ کولې خو اخره کې چې کله دا کسان دې را روانېدل که نه نو هغې ورته ورېږه یو خبره مې رایاده شو وی خبره دا ده د ډېر نیکو خو ده به یوه خبره کوله چې کله به د خپلو سنتو نه فارغ شو که نه ماشومان پکې ناستې د دې وجې وایم د خپلې ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم خپل تعلق نو وي ده به یو خبره دا کوله وي ده به وایي چې یاره ښه خو د عیسایانو مذهب دی چې لامبل غسل پکې نشته ښه د عیسایانو مذهب دی چې غسل پکې نشته دی وي دا خبره به ده کوله
نو علما وی چې بالکل د دې خبرې د وجې نه د عیسایانو مقبرې ته رسېدل. نو اسلام دا اوچت دین دی او دا الله پاک مونږ له راکړل په دې باندې شکر وباسئ او چې کومې د اسلام طریقې دي هغه په خپل ځان کې راولئ، د غیرو طریقو نه ځان وساتئ.